که کور ته لاړ شو په کور کې لا بدل دی، که بازار ته لاړ شو نو په بازار کې لا بدل دی. نو خبره دا ده چې دا بس زموږ یو مهراني شانتي رول پیدا شوی دی بس، او موږ له علاج نه راځي. اوس خبره دا ده زه خو اول نه راځي تخصیص پیش کوم د دوی د تاجر فدریشن مرګرو لا چې هغوی دا انیشیټیو واخیسته او هغوی چې نو دا ټول ټریډونه یې راټول کړل. ډېره خوشحالۍ خبره ده. موږ هم دغه شانتې پاڅېدلي د بجلۍ خلاف چې څونه احتجاجونه ما کړي دي په دې بازار کې دا ټول مشران ګواري. دغه شانتې پلیټ فارم یې موږ دپاره پکار دی. موږ چې څونه سټرنث دی زموږ څونه قوت دی انشاءالله د دې ملګرو سره موږ به دلته کې صلاح کوو، مشوره به کوو، یو مشترکه بیانیه به هم چې نو بیا موږ اخره کې دغه کوو. خو څه کول دي د په دې ورځ دپاره احتجاج کول دي او په کومه طریقه کول دي په هغې باندې به زه خپله رایه ورکړم. ځکه چې ما خو ته وي که په بجلۍ خبرې کوو نو دا لاین دا لوډ شیډنګ نو لوډ شیډنګ اړو په دې ملک کې شته نه را سره. دا صرف او صرف یو مافیه ده او هغه مافیې د لاسه دا ټول سیسټم دی. که تاسو وګورئ چې لاین لاسز دي نو زه به تاسو ووایم زموږ په دې کلي په علاقه کې موږ دا ټرانسفارمر یې ګورو، دا لاینونه ګورو د کومې زمانې لګېدلي او د انویسټمنټ حکومت کړی دی او څونه په دې باندې دوی بیلونه اخلي او څونه وخت وشو. نو دا خو ګوره یو کاروبار خبره ته یو څیز باندې چې نو ته انویسټمنټ کوې په هغې ته پیسې اخلي نو د کومې زمانې دا لګېدلې دی. بلکې وابدا خو د ډېرو خبرو نه بریالذمه ده. زیات طور معاملې چې نو د ایم این ای او د ایم پی ای په دغه کې اخیستي دا ټرانسفارمر هم ته ټیک کوه یا په عوام یې وویشتي دي چې دا ټرانسفارمر به عوام په خپله ټیک کوي. حتی چې دا لینکونه او جمپر ووالی شي نو ویل لکه جمپر سوځېدلي دي پیسې راټولې کړې او سړی موله راولې دا هر یو څیز موږ په خپلو پیسو باندې نو په دوی باندې چې نو دوی په خساره کې په کومه اړخ روان شو. که په خساره کې دي نو بېشکه اداره به په خساره کې وي خو امپلای چې د هغې کوم دي نو هغه په خساره کې نه وي. د هغوی اکسیم ته ورشه وګوره چې په کوم حالاتو کې به اوسېږي. ته د هغه د کور جایزه واله، هغه د دفتر جایزه واله او د هغه د بینک بیلنس جایزه واله، که دغه شانتې اشتیوګان دي او که د هغې وړوکي نه وړوکي امپلای دي د هغې ورشه جایزې والی دغه شان د ټول پاکستان معامله ده چې کوم یو سړی او خپل فرم او خپل یو شوګر میل او پیپر میل چالو کړي نو هغه خو ورځ په ترقۍ باندې چې نو دوی لګیا وي خو ملک ډوبېږي. ځکه چې دا دوی د دې نه را خپل څیز وکاږي او په خپلو مفاداتو باندې چې نو دغه هغې له تقویت ورکوي. نو هېڅکله چې نو لوډ شیډنګ په دې ملک کې نشته او نه د بجلۍ کمېرې او نه د اوبو کمېرې. تاسو وګورئ په دې تاسو به دورې کړي بار به خامخا خلک ملګري به تللي وي په دې نورو ملکونو کې خو داسې لوډ شیډنګ هلته خو نه ډیمونه شته، هلته کې نه پلانټونه شته. تاسو وګورئ په دې یو ای کې په سعودي عرب کې خو چې نو داسې نهري نظام نشته، دغه شانتې چې نو د ډیمونو یو سیسټم هلته نشته. خو هغوی بیا هم چې نو بجلي جوړه کړې او بله دا په هر ځای کې بجلي ډېره ده او صرف او صرف دا زموږ رورل ایریاګانې او زموږ دا 400 او دا مختلف یعنی هغه خلک چې هغه یا خو اوده موږ پراته یو دې ته به ده ووایي چې موږ اوده پراته یو. ځکه چې د خپل حق یو سړي تپوس نه شي کولی نو زه به ده ووایم چې دا موږ اوده پراته یو. کنی موږ ولیدل دا سالکان دي دا په اتمانځو کې دغه شو ګیدرنګ شو نیشنل پارټۍ والا هم پکې وکړه، جلوسونه مو کړل، ما خیال پرونه هم پکې شوي دي. نو اوس وخت راغلی دی چې موږ یو موټی شو او د بازار خلک خاص کر د بازار خلک ځکه چې بازار واحد دا قوت لري چې دا انتظامیه هم راغورځولی شي او د دې خبره به هر څوک مني. ټیک ته د عوامو هغه خبره خو چونکې موږ دلته کې 75 او 80 روپۍ یونټ ورکوو نو زما خبره کې به بیا وزن ډیر وي. نو د دغې وزن د دغې قدر او قیمت د دغې خبرې زور به بیا موږ چلو. نو دا صرف او صرف دا دغه موږ ته حاصل دی چې دا څیز موږ اوچت کړو او موږ د دې خپل بازار بجلي چونکې موږ دا ډومین دی نو موږ به په دې خپل ډومین کې خبره کوو. موږ د رورل ایریاګانو خبره نشو کولی خو چې دا کم کمرشل فیډرې دي چې د دې سدباب وشي او د دې باندې دا لوډ شیډنګ نو تاسو ته ما ده ووایي چې دا د یو مافیې په تحت باندې لګیا دی او دا څیز کېږي. که دا لوډ شیډنګ نه کېږي څوک به لاړ شي یو شیشه به واخلي ته دا بجلي ټیک کا نیم یې ټیک کا 3 ګنټې بجلي ورکوه یو لوډ شیډنګ 1 ګنټه ورکوه یقین وکړه چې د سولرو دا خرید و فروخت به بالکل په دې بازار کې ودرېږي. دغه شان دې سره ریلیټډ چې نور معاملې دي دغه به په ځای باندې ودرېږي. نو دا د یو مافیې
د سوچ لاندې دا کیږي دغه خبره اوس څه کول غواړي زما دا تجویز دی چې یو برپور احتجاج وکړو او د یوې ورځې دپاره یې ونه کړو د 3 ورځو دپاره یې وکړو او د شټر ډاون په ځکه چې شټر ډاون ته نه کوي نو بیا عوام نشي راوتی او چې شټر ډاون لفظ پکې راشي نو په انتظامیه باندې ټریډونه مشري کوي او په داسې اهل مرګري زیاتېږي ټریډ کې وي نو د یوې ورځې دپاره خدمت جذبه او دویم چې د 3 ورځو دپاره ورکړو لاجي صاحب خو داسې هغې دپاره یو مناسب ورځ انتخاب وکړو بیا دغه شانتي بیا چې احتجاج په کومه ورځ کوو چې اکثر موږ یو غلطي